احتیاط پرهیز وکړئ نو تاسو دا مرض بالکل ورکیږي. خو هغه تاسو ته نه ښایي، تاسو ته دوا درکوي، ټول عمر به تاسو د جګر د غوړو او د وینې غوړ او د فشار لپاره به دوايانې خورئ. دې نه تاسو زه نن خلاصوم، خو شرط دا ده چې لایف شیر کړئ. چې زه داسې ټوټکه اوس بیان کوم درته چې د الله رضا وه چې هر کور کې د وینې غوړ، جګر، چربي مریضان دي، ټول به ترې خلاصې کړي د الله رضا. اول هغه کسان چې دا ما درته ویلي وینې غوړ، لوړ فشار او وزن زیات لري، دوی باید سهار او ماښام 20 منټه پیاده روي وکړي. 10 منټه کراره څومره چې سلو تللی شي، 10 منټه هغې نه تیز. صحیح ده؟ منډه به نه کوي، صرف ځي به، لکه تګ به کوي، پیاده روي به کوي، چهل قدمي 20 منټه سهار او 20 منټه ماښام. دې سره سره اوس کومه ټوټکه درته ښیم، صرف دا یو چای به استعمالوي، چای غوندې ده. فشار به هم کنټرول وي، وینې غوړ او جګر چربي به هم ختمي او موټاپه به هم ختمیږي. دا باید در سره سپیرکۍ هر سړی پیژني، په هر کور کې موجود ده. سپیرکۍ هر کور کې موجود وي. سپیرکۍ تاسو واخلي 50 ګرامه، اجوین ورته وایي، اور زنجبیل خشک ادرک دام 50 ګرامه، او لاچي سبز هغه شین چیته چې موږ کوم یې لاچي ورچو دا به ور واچوئ 10 ګرامه، او سپینه زیره، سفید زیره دا به 50 ګرامه. دا به ټول راواخلئ، پاوډر به یې کړئ. چې پاوډر هم کړه، یوه کاچوغه به دې نه ډکه کړئ، 3 ګیلاس اوبو کې به یې سهار واچوئ. تاسو چې کله دا چهل قدمي 20 منټه وکړه، دې نه به نیم ساعت وروسته دا یوه کاچوغه یا نیمه کاچوغه به راواخلئ، 3 ګیلاس اوبو ته یې ور واچوئ. دا به ښه جوش کړي. چې یو ګیلاس اوبه پاتې په ټوټه باندې به یې چان کړئ. چې چان هم کړه ګرم چي په شانتې، که د زیتونو خالص تیل در سره وي، 10 قطرې به یې زیتونو تیل پکې واچوئ، او د خوږوال لپاره که پکې شات اچوئ، لږ نیمه کاچوغه شات پکې مکس کولی شئ. دا سهار په نهاره باندې چښئ. دا هم چې وچښه، دې نه به 1 ساعت وروسته تاسو